خو زمونږ بدقسمتي دا ده چې د تېر اویا کالونه چې هر څوک هم په حکومت کې راځي هغې صرف څه کوي هغې یو څو 5% دغه سرکار او عمرا چې دي دوی له فایدې ورکوي که تنخواګانې سیوا کېږي د سرکار سیوا کېږي که مرات سیوا کېږي د سرکار سیوا کېږي که ګاډي اخیستی کېږي سرکار له اخیستی کېږي که نور څه مرات راوړی کېږي دغه ایم پی ای ایم این ای او ورسره منسټران او وزیران او مشیران او کوم چې بیا د دې سره اسټبلیشمنټ بیوروکریټس یا نور څومره اعلی بلا څومره چې که هغه وزیر اعظم په شکل کې که هغه د صدر په شکل کې او که هغه د نور وزیر اعلیګانو په شکل کې صرف مراعات چې دي هغه هغوی ته دغه کېږي 95% خلکو هغه حق چې دی دغه 15% خلک خوري خو د دغې ماشوم چې دی دوکاندار ته دا کومه خبره کوي چې یاره وریجې راکړه د شته چې مې وړي دی هغه مور مې وایي چې هغه کمې دي او مور مې اوس وایي چې یاره وریجې راکړه خو پیسې نشته او هغه راله قرض راکړه مطلب د 50 روپو وریجې اخلي لږې شان دي چې کور ته کوم وړي دي په کومو پیسو باندې هغه کمې دي نور یې د دوکاندار نه غواړي خو مور یې هغه دوکاندار ته دا بچي په خوله باندې سوال جواب کوي چې یاره وریجې چې راکې د 50 روپو راکړه خو پیسې نشتې په بله موقع باندې به مې پلار درکړي یا به مونږ درکو او دغه وریجې چې دي دا هم موږ له تاسو دغه راکړئ قرض راکړئ بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو تاسو ته یو ځل بیا د خپل فیسبوک او یوټیوب پاڼې نه مخامخ یم کتونکو ملک کې چې کومه ګراني روانه ده د غریبانانو د میډل کلاس د مزدورکار خلکو د هغوی ژوند چې کوم بدار شوی دی د هغوی ژوند کې چې کومې ستونزې راغلي دي کوم مشکلات راغلي دي په هغې باندې به بحث کوو کتونکو ډېر په افسوس سره نن دا خبرې کوم چې یاره تېره ورځ یو دوکاندار یو ملګري ته لګیا و چې یاره په ملک کې د غریبانانو یا د غربت انتها دومره سیوا شوې ده او دومره انتها ته غربت او د ګراني رسېدلې ده چې خلکو چې دي هغه وړل اخیستل چې دي هغه پرېښودي دي او خلک چې دي د خپل بچو او د خپل ځان د ساتلو دپاره د ژوندي ساتلو دپاره چې دي هغې وریجې خوري وریجې چې دي هغې دوکاندار وینا دا ده چې یاره که وریجې هم یو سړی اخلي نو هغه ډېر په کمو روپو باندې اخلي او ډېر کم دغه چې دي هغه چې صرف هغوی پې ژوندي پاتې شي هغه دوکاندار چې کوم ملګري ته خبره کوله نو د دې سره سره یې یو بله هم ډېره زیاته افسوسناک خبره وکړه هغه ملګري ته چېرې یو طرف ته خو د خلکو سره د پیسو توان نشته د خلکو سره د اوړو اخیستلو هغه پیسې نشته چېرې هغې کې ځان له چېرته اوړه واخلي خو بل طرف ته هغه وایي چې یو ورځ دوکان کې ناست ومه یو ماشوم راغی ماشوم چې دی هغه دوکاندار ته په داسې دغه باندې لګیا شو چې یاره کومې وریجې چې تا راکړې وې هغه کمې دي او مور مې وایي چې یاره د 50 روپو نورې وریجې راکړه چې یاره موږ د هغه نورو وریجو کوم چې کور ته وړي چې د هغې سره یو ځای پخې کړو چې یاره زموږ کوم د ماشومانو یا د دغه دا کومه دغه چې دی هغه ضرورت پې پوره شي خو د دغې ماشوم چې دی دوکاندار ته دا کومه خبره کوي چې یاره وریجې راکړه د شته چې مې وړي دی هغه مور مې وایي چې هغه کمې دي او مور مې اوس وایي چې یاره وریجې راکړه خو پیسې نشته او هغه راله قرض راکړه مطلب د 50 روپو وریجې اخلي لږې شان دي چې کور ته کوم وړي دي په کومو پیسو باندې هغه کمې دي نور یې د دوکاندار نه غواړي خو مور یې هغه دوکاندار ته دا بچي په خوله باندې سوال جواب کوي چې یاره وریجې چې راکې د 50 روپو راکړه خو پیسې نشتې په بله موقع باندې به مې پلار درکړي یا به مونږ درکو او دغه وریجې چې دي دا هم موږ له تاسو دغه راکړئ قرض راکړئ سړی ډېر زیات خفه شي او ډېر زیات افسوس ول ورشي په یو داسې ملک کې اوسیږو په یو داسې حالاتو کې اوسیږو د یو داسې حالاتو سره مخ یو چې د افسوس نه علاوه موږ هیڅ نشو کولی دغه یو دوکاندار سره د دې ماشوم یا د دې کورنۍ دغه یوه قصه چې ده دا صرف د دې ماشوم یا د دې دوکاندار د یو دوکاندار قصه نه ده په دې ملک کې په دې چارپیرچل کې چې موږ ګورو دا د هر چا قصه ده او دا د هر غریب قصه ده بل طرف ته که زمونږ ورکوټی شانتې ښار دی منګوره
په دې کې که موږ وګورو ګرین چوک ته سهار راوځي نو په ګرین چوک کې چې دي بلا مزدوران ولاړي په دې اسه او په دې تمه راوتي چې هغه چې دي هغه چېرته څوک به یې دیاړۍ له بوځي او څوک چې دي هغه به چې بوځي نو هغه له به چېرته کې دیاړي چې ده هغه صرف نن سبا 200 روپۍ ده 200 روپۍ به ورله ورکړي او دی پې کور ته چېرته کې څه سودا ویسي نو حیران په دې یم چې هغه 200 روپو هغه دیاړي مغه غریب ته نه میلاویږي یا مزدور ته نه میلاویږي د ماسپښینه پورې هغه ولاړي دغلته کې په دې تمه باندې په دې انتظار باندې چې څوک به راشي او هغه مزدورۍ له بوځي او هغه به دې 200 روپۍ دیاړي واخلي کتونکو که لږ شان سوچ وکړو دې مزدور ته مزدوري هم میلاو شوه دی لاړ له چا سره یې مزدوري هم وکړه 200 روپۍ به ته مازدیګر ماښام میلاو شوې په 200 روپۍ به دا غریب څه کوي که د سرکار د وړو موږ ریټ وګورو نو تقریبا هغه 1300 روپۍ باندې تروړه چې د 4 دړۍ میلاویږي دا غریب که چېرې یو ورځ دیاړي وکړي نو په هغې باندې بیا هغه تروړه وړه نه کېږي بازار کې به دی چېرته کې دړۍ نیمه وړه اخلي یا به داسې کوي چې د چا نه به دغه روپۍ چې دي 200 روپۍ دا دي او 200 روپۍ بس نورې خرڅوي ځکه چې 100 روپۍ خو به رکشې له هم ورکوي چې یاره دی به یو تروړه وړه اخلي او کور ته به یې وړي خو آیا که دی تروړه وړه ویسي نو تاسو که اکثر سوچ وکړو موږ خپل چاپېرچل کې زموږ چې څومره موږ غریبانان یو مزدورکار یو یا چې څومره هم میډل کلاس خلک یو زموږ د خلکو ماشومان زیات دي ماشومان چې زیات دي نو کورمه زموږ سیوایو چې سیوایي نو دغه شانتې ضرورتونه به سیوایي نو آیا دا مزدور به چې 200 روپۍ واغسته مزدوري او 200 یې پسې قرض هم کړه وړی ویوړل خو چای چیني سبزي نور کم شیزونه چې دي هغه دوايانې او د کور کرایه به دی پسې کې کوي کتونکو یو طرف ته زموږ د معاشرې دا یو ډېر غلط دا یو ډېر بد رخ دی خو بل طرف ته که موږ وګورو زموږ حکومتونه څه کوي موږ دا نه وایو چې یاره تېر د پی ټي آی حکومت خو د پی ډي ایم خراب دی د هغې نه مخکې د نواز شریف خو د پی ټي آی هغه خراب و موږ په دې ښه او بد په حکومتونو کې نه پرېوځو هغه چکر سیاسي چکر دی خو زما په ملک کې څومره خلک دي چې هغه د هغوی آمدني چې ده هغه په کرونونو په لکونو کې ده په زرونو کې ده په سرکار کې څومره خلک دي چې هغه لکه تنخواګانې د سرکار نه اخلي که موږ دا ټولې پیسې دي راغونډه کړو نو په مشکله سره که مزدورکار او ایلیټ کلاس چې موږ چې ورته کوم سرمایهدار یا مالدار یا امیرترین یا امیر خلک یا لږ دومره چې هغه لکه د هغوی آمدن په زرونو او په لکونو کې د میاشتې هغه به زیاده سي زیاده 2 سے 5% بنئ د دې خبرې مقصد دا دی چې 95% خلک یعنی که د پاکستان آبادی تقریبا 22 کروڑ ده نن سبا او د هغې نه سیوا ده نو هغې 95% خلک چې دي هغه د غربت سره مخ دي او هغه چې دي ژوند دغه شان تېروي اوس دلته کې اصل خبره دا ده چې حکومتونه راځي اوس چې د پی ډي ایم کوم حکومت راغلی دی پی ټي آی حکومت ته که ګورو پی ټي آی چې دي هغه په خپل حکومت کې څومره وزیران اخیستي وو څومره مشران اخیستي وو بیا که موږ دغې سره وګورو بیروکریټ څومره دي بیا که دغلته کې وګورو اسټبلیشمنټ او نورې الا بلا دنیا ادارې دي دوی خو په خپل دغه کې هېڅ ټکی نه راولي اوس د پی ډي ایم دا حکومت دی د دوی سره په خزانه کې چې دي پی ټي آی دعوه دا کوي چې موږ تقریبا 19.5 اربه ډالر په خزانه کې پرېښودي وو نن که موږ په د سټیټ بینک ذخایر وګورو هغه د 2.9-3 اربو په منځ کې کم ډالر چې دي هغه دي خو که یو طرف ته وګورو د خلکو سره سرکاري کسانو ته هم د تنخواګانو پیسې نشتي د اخراجاتو پیسې نشتي خو بل طرف ته زموږ د پی ډي ایم دا حکومت چې دی او د دې نه تېر کم چې د پی ټي آی حکومت یا صوبو کې چې اوس حکومت دی او یا که د دې نه مخکې د پی ټي آی حکومت و هغې مشران څومره اخیستي وزیران یې څومره اخیستي وو هغې له تنخواګانې کم ورکولی کېږي او هغوی ته مراد څومره دي خو بل طرف ته وګورو چې په دې ملک کې 95% خلک دي د حکومت دا ملک چې دی که اصل کې وګورو د ملک مالکان چې دي هغه که حقیقت دی نو هغه دا 95% خلک دي خو نه په دوی باندې دا 5% خلک چې دي هغه حاوي شوي دي یو اطلاع دا ده چې نن سبا چې د پی ډي ایم کوم حکومت دی د هغې تقریبا دلته کې چې کوم کابینه ده پای کې چې وزیران او مشران ټول راغونډ کې وایي تقریبا د 80 او 80 ترمنځه د دې شمیره ده
سوچ دا پکار دی چې آیا دا شپږ اتیا کسان چې دي دا تنخواه د ګورنمنټ نه اخلي، دا مراد د ګورنمنټ نه اخلي، د دې نه فیول د ګورنمنټ نه اخلي، ګاډی دوی ته د ګورنمنټ نه دغه دی، هر شی دوی ته دغه دی، خو دوی کوي څه؟ په یو ملک کې جمهوریت وي، په یو ملک کې حکومت وي، د هغې ډیوټي دا چې هغه به خپل رعایا له خپل کم چې لاندې خلک چې دي د هغو قوم چې د هغو عوام چې هغوی ته به اسانتیاګانې پیدا کوي. خو زموږ بدقسمتي دا ده چې د تېر اویا کالونه چې هر څوک هم په حکومت کې راځي هغې صرف څه کوي؟ هغوی یو څو 5 دغه پرسنټ دغه سرکار او عمرا چې دي دوی له فایدې ورکوي. که تنخواګانې سیوا کېږي د سرکار سیوا کېږي، که مراد سیوا کېږي د سرکار سیوا کېږي، که ګاډي اخیستی کېږي سرکار له اخیستی کېږي، که نور څه مراد راوړی کېږي دغه ایم پی اے ایم این اے او ورسره منسټران او وزیران او مشیران او کوم چې بیا د دې سره اسټبلیشمنټ بیوروکریټس یا نور څومره اعلی بلا څومره چې که هغه وزیر اعظم په شکل کې، که هغه د صدر په شکل کې او که هغه د نور وزیر اعلیګانو په شکل کې، صرف مراعات چې دي هغه هغوی ته دغه کېږي. 95% خلکو هغه حق چې دی دغه 15% خلک خوري. په دې ملک کې تر اوسه پورې چې هر څه خلکو ته به رزق میلاوېدو نو نه د چا په دې کار و چې یاره د پی ایم ایل نون حکومت دی، د پی ډي ایم حکومت دی، پی ټي آی حکومت دی، څوک ځي څوک راځي، د دې سره هېڅ روزګار سروکار نه و. خو د بدقسمتۍ نه دا کوم نن سبا حالات چې روان دي د دغې حکومتونو نه تپوس کول غواړي چې یاره 19 ارب ډالر چې پاتې شو په خزانه کې، نن ستا په خزانه کې هغه 19 ارب ډالر خو په کار دار چې پای کې 14 ارب ډالر یا 14 چې تا خرچه کړل نو په کار خو دا چې عوامو ته یا خلکو ته چې دي څه نه څه ریلیف میلاو شوی وي. د غریبانانو حل دا چې تاسو نه ما د دوکاندار او د دغه ماشوم دا کیسه وکړه. داسې دنیا دوکانداران او داسې دنیا ماشومان او کورنۍ دي چې هغه به دغه شانتي د دغه سره چې دي مخ دي. داسې خلک مومي چې هغه په روزۍ په روټۍ سره سره د دوایانو د خپلو ماشومانو د مور پلار د مشرانو د اخیستو نه به هغه هم چې دي د اخیستو نه مجبوره یې هغوی چې دي هغه به نشي اخیستی. خو بل طرف ته دغه 5% په هغې کې اسټبلیشمنټ هم راځي، په هغې کې چې دي بیوروکریټس هم راځي، په هغې کې چې دي څومره چې الیټ کلاس عمرا هم راځي، څومره چې دي وزیران مشیران هم راځي او څومره سرکاري کم افسران چې دي هغه هم راځي، ورسره چې دي که استادان څومره چې دي دا ټول په دې کې راځي د هغوی مزې دي. نن که په لږ او په لنډه دغه کې ووایو زما د ضلعې ډپټي کمیشنر بیا د هغې سره ډي جي ډي پي او دغه شانتې لاندې دوی سره که په پولیس ډپارټمنټ کې ګورې نو ډي اس پي ایس ایچ او بیا لاندې د هغې سره نور عمله بیا دغه شانتې که ته وګورې انویسټیګیشن دنیا وینګس پکې دي او دنیا خلک پکې دي. بیا دغه شانتې که ته دغه ته لاړ شي ډي سي او کوم چې موږ ورته انتظامیه وایو کوم دغه چې د کمیشنر د دې انډر هغې ته که ته وګورې د هغې په دغه کې بیا د هغې نه لاندې تحصیلدار بیا اے سی اے ډي سی بیا هغې نه علاوه اے ای سی او بیا که لاندې وګورې چې نور کم څومره هم چې د دوی انډر کسان راځي تاسو د هغې د ګاډو شمار کړی دی. زما ملک کې یو ماشوم یو دوکاندار ته راځي هغه ته وایي چې یاره کمې وریجې چې مې وړي دي هغه وایي کمې دي، نورې پسې راکړه مور مې وایي خو پیسې نشته او څومره راکړه د 500 روپو راکړه د 500 روپو توان نه لري. خو بل طرف ته زما د ملک که ته ایس ایچ او ګورې په سرکار ګاډي کې ګرځي کور ته ځي په چوټۍ باندې هم د سرکار ګاډی ویسي د کور مخې ته یې کوز کي او بیا چې راځي نو واپس هغې ګاډي کې کښېنئ. دغه شانتې که اے سی دی که ډي سی دی که هر څومره چې دي هغې د سرکار په ګاډو په سرکار په او زما او ستا په پیسو باندې ځي کور ته هلته ډرایب کېږي. که ضرورت د ګاډي نه نو 3 ورځې ورته هلته ولاړي هلته پکې هم بچي او څومره دغه چې دي لټر پټر هغه پکې شاپینګونه کوي هغه پکې مختلف دغه چې دي دغه کېږي فیول او دغه چې دی سرکار نه اخلي. دغه شان که ته پسې بره ځي څومره چې بیا منسټران دي ایم پی ایس دي او بیا دغه شانتې که زمونږ بیوروکریټس مختلف څومره چې دي په اعلی عهدو باندې د هر چا پروټوکول ته ګورئ او د هر چا ضرورتونو ته ګورئ. بنګلو ته که ته وګورې غریب له د دغه خبره چې د لاکو روپو جونګل هغه غریبه نشي جوړولی خو دلته کې دی په کنالونو کورونو کې چې دی په ځمکه کې چې دی اوسېږي. تاسو که د صحابو زندګۍ ته وګورئ
تاسو که بیا د هغې نه وروسته د تابعینو او د تبع تابعینو زندګۍ ته وګورئ د نبي علیه السلام هغه ژوند ته او دغه ته خو نه ځو بسې د هغې نه وروسته چې کوم فالو کېږي بیا د هغې نه وروسته نور هم دنیا بلا دلته کې داسې خلک تیر شوي دي تاسو که یورپ وګورئ ایون دا چې زموږ په اسلام کې که نه خبره نه کوو یورپ وګورئ امریکا وګورئ د هغې چې دي منسټران په کوم حالاتو باندې ځي د هغوی چې دي دغه د په کوم حالاتو باندې ځي دفترو ته د هغوی خرچې څه دي بیا که تاسو په لنډو باندې د امریکې صدور چې دا اوس څومره دغه شو زموږ او ستاسو په دې اوسني دور کې هغوی د دې ځای نه چې لاړ شي د هغې نه بینک کې نه بیلنس شي نو سره سرکار پروټوکول زموږ خو بدقسمتي دا ده که دلته کې جج او چیف جسټس ریټایر شي هغه له چې دي په لکونو روپۍ باندې چې دی پنشن ورکولی کېږي د هغه سره که دغه شانتي منسټر او چیف منسټر او ورسره چې دي که وزیر اعظم او ورسره صدر هغه دغه شي لاړ شي هغه ته پروټوکول میلاویږي هغه ته چې دي هغه کمې پیسې خو په نوره دنیا کې تاسو دا مثال چېرته نشي لیدی سوا د بدقسمته پاکستان او د پاکستان د بدقسمته عوامو نه چې د دوی هغه څومره پکار ده چې حکومتونه راشي خپل عوامو له خپل رعایت چې دي هغه دغه ورکړي فیسیلیټیز ورکړي د هغوی ستونزې کمې کړي بدقسمتي دا ده چې دلته کې الټه سیسټم روان دی دلته کې دغه د 95% خلکو حق چې دی 5% خلک په دې کې چې دا مختلف راځي ما چې تاسو ته مخکې ذکر وکړو هغه یې وهي دې نه علاوه زه ډېر په درد او په دغه سره د خپل پروګرام ختموم خو یو ریکویسټ زما د سیمې زما رسوات زما د ملکنډ ډیویژن زما د خیبر پښتونخوا زما کم بهر دنیا کې چې کم پښتانه اوسېږي پاکستاني په اردو باندې کېدای شي چې کم پنجاب یا د سیند سره تعلق هغه نه پوهېږي وایي کم پښتانه چې زما د اواز اوري هغوی ته زه ډېر په درد سره یو اپیل کوم روسه پورې ما تاسو ته ووایي چې یاره د دې غریبانانو نه چا په حکومتونو څخه کار چې څوک ځي او څوک راځي اټکئ چاله ورکو کوی نه کو صدقه به یې نه و اوس دا ډېر د درد او دغه سره دی ماشوم دا واقع خپل مخې ته کېدی او هر سړی د هرې خپلې محلې او د خپل کور د کلي هغه غریبانان چې دی هغه په هغې باندې اپلای کوي زه یو ریکویسټ یو درمردانه اپیل کوم چې څومره هم بهر چې دي دلته کې چې دي څومره عمرا چې دي چا سره پیسې دي صاحب ثروت دي صاحب مال چې دي هغوی ته دغه کوم چې یاره روژه را روانه ده دغه شانتي ماشوم چې دی د دوی په شان دنیا کورنۍ په زرونو په لکونو به زموږ په دې ملکنډ ډیویژن کې دلته کې که فرض که تاسو د ملکنډ ډیویژن آبادي وګورئ تقریبا هغه د کروړ نه سیوا ده نو په دې کې په زرونو په لکونو خلک داسې چې هغه به هم دغه شانتي دی ماشوم په شانتي دا کومه کیسه چې تاسو ته ما وکړه د دغه خپل مال نه خیرات زکات او که خیرات او زکات نه علاوه زه ومیم چېرې دا وخت د سختي دی دا وخت دغه دی د دغې خپلو خلکو دا کم چې زما استاد دي دا نور څوک نه دي موږ که تاسو وګورو په خیبر پښتونخوا کې ټول زیاتره یوسفزي قوم اوسېږو مختلف خیلونه به مختلف دغه به څوک به په یو نوم باندې څوک به په بل نوم باندې خو زموږ چې شجر نسب ده نو هغه یوسفزي دي دا هم په دغه شکل کې زما او ستا تر زامن دي زما او ستا ورونه دي زما او ستا ورونه دي د دوی سره چې دي دغه وکړئ کومک ورکړئ او د دوی سره چې دا سخته کوم وخت را روان دی د روژې ده چې دوی خپلې روژې په ارام ونیسي او د دوی سره دا غم نه چې روژه را روانه چې موږ به څه کوو نو پکار دا ده چې یاره د روژې نه مخکې دا کمې 2 میاشتې چې اوس دي 1.5 تقریبا پاتې د روژې ته یا 10 ورځې یا څومره چې دي له پاسه میاشت پاتې ده خپل چاپېریال کې وګرځئ خپل دغه کې چې دي دغه شانتې سروې وکړئ کم صاحب ثروت کم خلک چې د چا سره پیسې دي الله ول ورکړي دي د الله په مال کې زکات وکړئ خیرات وکړئ او د الله دغه کم مال چې تاسو درکړی الله تعالی وعده کړی چې تاسو صدقه خیرات او زکات کوئ ستاسو په دې مالونو کې او زه دا کموم نو دا به سیوا کوم او حقیقت دا دی چې څوک په صحیح معنو کې دغه زکاتونه صدقې او خیرات کوي د هغې نه تپوس کوي که هغې د الله په رضا د الله په لاره کې چې کومه په زړه د دغه نه ورکوي هغې چې دي هغې د هغې مالونه زیاتېږي کمیږي نه کتونکو دا د نن ډېر زیات په درد او افسوس سره مې دا پروګرام وکړو خو چې څومره درنه کېدی شي د دغې خپلو وروڼو خپلو غریبانانو سره چې دی هغه مرسته وکړئ او د دوی دا کومه ستونزې دغه چې دوی ته په روژې کې را روانې دي د هغې نه مخکې هغوی له چې څومره هم ستاسو نه کېدی شي هغوی سره امداد وکړئ